الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سورة توبہ تلاوت اعتبار سرا نحم سورت تے، نزول اعتبار سرا یوسل دیار لسم سورت تے. سورة المائدی نرست نازل شوے. ربط د دی صورت مخ کی صورت سورة الانفال سرا د ډیر وجوهاتو نه ده. اول دا د مخ کی سورة الانفال کې قوانین د قتالو، دی صورت کې اعلان د قتال ده. دویم ربط مخ کی سورة الانفال کې حکم د قتالو، دی صورت کی بیان د هغه فروق دی چې د کوم سره قتال کول پکار دي. دریم مخ کی سورۃ الانفال کې امر د قتال او دلته بیان د اقسام د جهاد دی. جهاد مع الکافرین، جهاد مع المنافقین، جهاد مع اهل الكتاب. سلورم ربط مخ کی سورۃ الانفال کې امر او مؤمنان لرا باعداد آلات الجهاد وعدوا لهم ما استطعتم، د جهاد اسباب برابر کئ. دی صورت کی مذمت د منافقینو د چې جهاد ته تیار نه کئ. پنځم مخ کی سورۃ الانفال کې حکم د جهادو، دی صورت کی بیان داغي جوابات داغي شبهات لري چې کومه واردې دي په جهاد. شپږم سورۃ الانفال کې بیان د تقسیم د غنائمو اصناف 5 لرا. دی صورت کې بیان د تقسیم د صدقات ده اصناف 8 تا. دعوت صورت القتال فی سبیل الله، الله لار کی جہاد کول. دا دعوت ذکر د سلورم آیت کی وَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً. خلاصہ د صورت دی صورت کی بیان د مشرکین دی او مشرکین سرور قسمت تقسیم کړي دي. اول هغه چې معاهدین بالعهود المؤقت، دغه حکم دار فاتم الیهم عهدهم، وعده ور سره پورا کړي. دویم معاهدین بالعهود المطلق، دغه حکم دار فسیحو فی الارض 14 څلور میاشتې ټیم ور کړي، بیا ور سره وجنګيږي. دریم مستامنین حکم دار چې امن ورته ور کوي حتی اسمع کلام الله، شاید چې متاثر شي. سلورم قسم د کافرانو محاربین، د دوی حکم دار چې جنگ ور سره کوي. ورپسې د اهل کتاب بیان او بیا د منافقینو بیان او د غي غلط صفاتونه. اخیره کې د مؤمنینو بیان. مؤمنان بدری قسم ذکر کی، مجاهدین، معذورین، متکاسلین. سورہ توبہ ډیره هم سورت ده، مدنی سورت ده. ابن عباس نه منقول دي. دا مدنی سورت ده، صرف 2 آیاتونه نه. لقد جاءکم رسول من انفسکم یو وما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين. دا ابو طالب بارک نازل شوه. دا سورت هم پدې ده چې نمونه هم ډیر دي. سورة توبہ مرتوی، سورة الفازحہ، سورة العذاب، سورة المقشقشہ، سورة المنقرہ، سورة البحوث، سورة المباصرہ، سورة الحافرہ، سورة المشیرہ، سورة المدمدمہ، سورة المخزیہ، سورة المنکرہ، سورة المشردہ، سورة برات. مختلف نمونه دي او تاسو پوهیږئ چې کثرت د اسماء دلالت په شرف د مسما کوي. دلته یو سوال دی. دې سورۃ په ابتدا کې بسم الله ولې نظر اورل شوی؟
قتاده او نور مفسرین ویلي ائمه د تفسیر چې سوره توبه سوره انفال سره یو سورت ده دی وجنا بسم الله دی په منځ کې نه د لیکل شوی دا یو سورت ده کنه یو مضامین دی په کې jihad دیم جواب دار چې صحابه اختلاف چې دا مستقل صورت ده او کله صورت انفال حصہ ده نو د دواړو خیال او ساته چې دې ته وګوري چې مستقل صورت ده نو د دې صورت انفال په من کې فاصله راوړه او چې دې ته کتل شي که بعضی صورت نو بسم الله پکې ونه لیکلا ځکه د دوه صورتونو د صورت د جزونو په من کې خو بسم الله نه لیکل کېږي کا د دواړو خبرو رعایت او سات ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د علی رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دی چان البسم الله امان وبراءت نزلت بالسيف بسم الله کې امان ده او سوره توبه کې خو تور را نازل شوی د توري حکم ده پکې نو ځکه کې بسم الله ذکر نکړه دا روایت حاکم ذکر کړی د مستدرک کې محمد ابن الحنفیه او سفیان ابن عیینه نم د قسان روایت کله چې آیتونه به نازل شو نبی علیہ السلام به فرمایل دا پلان کی ځای کې کې پلان کی صورت سوره توبه د آیتونو بارکه سند دی ویلي صحابه دو رائے قائم کړي چا ویلي سورۃ انفال حصہ دا او چا ویلي مستقل سورت ته نو بسم الله پر خدا او دا فاصله کولی کلا نو بسم الله ویلو حکم سره او کسړم داسې تلاوت کوي روان تلاوت بسم الله دی نه وای او که وقف وو کی پدېځه او بیا سکارو کې او بیا تلاوت شروع کوي نو اعوذ بالله سره دی بیا بسم الله هم وای برات من الله ورسوله دا برات بیزاری دا من الله واصلت من الله چرا رسیدل دا د الله د طرفا او رسولی د پیغمبر د طرفا ال الذين کسان تعهدتم من المشرکین چې تاسو دا غوی سره معاهده کړی دا د مشرکانو نه وای هغوی ته پسیحو فلار دی چې وګرځي پزمکه کې اربعه شورن څلور میاشتې ګرځي وعلمو پویسی انکم غیر موجز اللہ یقینا تاسو نئی عاجز کون کی اللہ لرا وان اللہ مخزل کافرین و یقینا اللہ رسوا کون کے دے کافران لرا وازان من اللہ اعلان دے دا اللہ دا طرفا و رسولی دا رسول اللہ دا طرفا الالناس دی خلق لرا یوم الحج الاکبری پورز دا غلوی حج لوی حج دا اعلان دے نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ ولېګا چالت اعلان وکي په سلور کلماتو اول دار چې پس د دې کال نه به مشرک حج لنه راځي دیم دار بیت الله کې په وربنده سوک طواف نه کوي دیم دار چې جنت ته به نځي مگر مسلمان دیم دار چې چا د نبی علیہ السلام سره معاهده نو هغه نیټه تر مدې پورې دا والله بیزار ده د مشرکانو او رسولهم دا سرور خبر علی رضی الله عنه حج کې اعلان کړی حج اکبر نه حج مراد دی عمره ته حج اصغر وای ان الله یقینا الله بری من المشرکین بیزار ده د مشرکانو نه ورسوله او رسول د الله رسوله مبتدا دا بریو نے بیا بات اب د جملے په جملے راشي ورسوله بریو من المشرکین ان الله فین تبتم کچری تاسو توبه واستاپ وخیر لکم دا غرد تاسو د پارا فین کچری تاسو مخو ګرځاو پالمو پوی سیرا کسان ناحتم چې تاسو ماده کړی دا غوی سره من المشرکین د مشرکانو نا ثم لم ينقصوکم بیا نه ده کمه نه ده کړه هغوی تاسو سره شین په هیڅ شي کې ولم یظاهروا علیکم او د بل چا مدد نه ده کړه پتا سو حدا دی چا سره ولم یظاهروا او معاونت نه ده کړه مدد نه ده کړه تاسو خلاف حدا دی چا سره فاتمو الیهم عهدهم پورا کیداوی سره وادي داوی الی مدتهم
الی انقضاء مدتهم تر پورا کېدلو د وعدې د هغوی پورې. ان الله یحب المتقین یقینا الله خوښوي پرهیزګاري کوونکي. فاذا انسلخ الاشهر الحرم چې کله تېرې شي څلور میاشتې د عزت فاقتلوا المشرکین او وجنئ مشرکان حیث وجدتموهم کوم ځای چې مومئ په حل کې او که حرم کې او که په شهر حرام کې. وخذوهم ونیسئ دوی واحصروهم بندیان کئ دوی وقعدوا لهم کینئ دوی ته کل مرصد په هر مورچل کې. فإن تابوا کچرې دوی توبه ویستا واقاموا الصلاة پابندي وکړه د مانځه واتو الزکات او زکات زکات ورکو فخلوا سبیلهم بیا لاره خالي کوي بیا نور څه کوئ. ان الله یقینا الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی. دا د مستعمن حکم بیانوي. وإن أحد من المشرکین استجارک کچرته یو تن د مشرکانو استجارک طلب د امنو کی تانا فاجر هو امن ورکا حتی اسمع کلام الله تر سوچ د خدای خبري ووري قران کریم ووري کې دې شي متاثر شي. ثم ابلغوا به ورسوا ما منه زید امنتا ذالک دا پدې وجا بیانهم قوم دا سیو قوم دی لا علمون چې نه پويږي. کیف یکون للمشرکین عادن څنګه باشي مشرکان لرا پابندي د وعده عند الله و عند رسولي د الله د وړاندې او د رسول الله د وړاندې. کیف سره حکمت داعیه بیانوي د مخکې براءت لپاره. د براءت حکمت دا ده چې دوی د عهد پابندي نه کوي. الا الذين لیکن هغه کسان عهدتم چې تاسو معاهده کړې ده د هغوی سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام په خوا کې حدیبیې والا معاهده یادوي. فما استقاموا لكم تر سوچ هغوی برابري تاسو ته فاستقیموا لهم تاسو برابر سئ کلک سئ هغوی لره. ان الله یقینا الله یحب المتقین خوښوي په تقوا دا متقین پرهیزګاره خلک. کیف څرنګه وي دوی طاعت وان یظهروا علیکم کچری دوی غالب شي پتا سو لا يرقبوا انتظار نه کوي فیکم پتا سو کې الا درشتي ولا ذمتن ندواده. ال بارک پنځه اقوال ال ستوي. اول قول دار چې ال قرابت توي دار ابن عباس نه ډیرو خلکو روایت کړي. دویم دار چې ال نه مراد گوانډي تو جوار دا حسن بصری قول دی. دریم دار چې ال نه مراد الله دی الله خیالم نسات. څلورم قول دار چې عهد ته مراد. پنځم قول دار قسم ته مراد. ذمہ عهد توي. لا يرقبوا انتظار نه کوي په کوم پتا سکه لن درشتي ولا ذمتن او ندات بیا پروا نه کوي کلاس در باندې بس. یردونکم دوی خوشاله تاسو بیا فاهم په خلود دوی وتعبا قلوبهم انکار کوي زړونه د دوی واکثر او مکثر د دوی فاسقون خارج د خدای د طاعت نه. اشتروا بیات الله دوی اخیستی پاتونو د الله سمنن قلیلا پیسې لګي وصدوا عن سبیله دوی منشوی دی د الله دلارینا. انهم یقینا دوی سارر بد ما سکان یعملون چې دوی کوي. لا يرقبون انتظار نه کوي فی مؤمن په مؤمن کې لندرشتي ولا ذمتن ندواده. اولئک کذا کسانو مل معتدون دوی تجاوز کړی دي. فإن تابوا كتوبوا باسی وقاموا الصلاة پابندی سره منځونو کی واتو زکات زکات ورکی په اخوانکم په هم اخوانکم دوی ستاسو ورونه دي په دین په دین کې. ونفصل الآیات مونږه تفصیل سره بیان آیاتنا لقوم قوم لرا یعلمون چې پوهیږي. وان کسوا ایمانهم کچری دوی مات کی قسمونه د دوی من بعد عهدهم پس د وعده د دوینا وتعنوا پی دینکم بدر دوا استاسو دین کې فقاتلوا ائمه الكفر بیا وجنی مشران د کفر بیا مشران ته واخلې دا کسران بچارا جمع نش. انهم یقینا دوی لا ایمان لهم نشتا قسمنا دوی لرا لهم ينتهون د دې د پاره چې دوی منشي. الا تقاتلون قوما ولی تاسو جنگ نکوي د داس یو قوم سره نکسو ایمانهم چې قسمونه مات کړی دي وهم واغوی قص کړو به اخراج الرسول
د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وتلو چې نبی رسول الله بس دا قصدم کړو نبی رسول الله رويستر مکینه وهم بدوکم او دوی شروع کړي و پتا سو اول مره اول ځل اتخشون ما تاسو ویریږئ د دوینا په الله او حق الله ډېر حقدار دی ان تخشو چې تاسو د نه ویریږئ ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان لرونکي قاتلوهم جنگ وکي د دې سره يعذبهم الله او عذاب ورکي دوی ته الله تعالی بيديکم تاسو پلا سنو ويخزيهم خدای بشرمنده کی دوی وينصركم خدای بستاسو مدد وکي عليهم په دوی باندې ويشفي صدور قوم مؤمنين او الله بيخي کی سینې د هغه قوم چې مؤمنان دي ويذهب الله بختم کی غیظ قلوبهم کینه د زړونو د دوی کافرانو ته ويتوب الله على من يشاء الله رجوع کی باغ چا چې خوښي شي والله عليم الله په دې حکیم د حکمتونو والا دی ام حسبتم آیا تاسو ګمان دی ان تترکو تاسو به پرې خودلې شي ولما يعلم الله الذين نبي جدا کړی الله تعالی کسان جادو منکم جهادونه کړی تاسو نه ولم يتخذوني دني ولي من دون الله ما سوا د الله نه او نه د رسولنا وللمؤمنين د مؤمنان ولي جتن د زړه رازداري هغه خلق باندې جدا کوي د نور نام مؤمنان والله خبير الله خبردار دی بما پاو تعملون چې تاسو یې کوي ما کان للمشرکین هغه په ویل مونږ سره ولې jihad کی مونږ خود بیت الله خدمت کو کنه معنی د jihad الله دا معنی نه دی ما کان للمشرکین مناسب نه دی مشرکان لرا ایامرو مساجد الله چابات کی جمعتنا د الله شاهدین الان پسیم پدا سے حال کی چگواهانی په خپل ځانو بالکفر په کوپر ولای کدا کسان حبیتت اعمالهم برباد دي عملونه دي او په نار په اور کې هم خالدون دي همیشه انما یامر مساجد الله یقینا بعد جمعتنا د الله من اسو کا من بالله چې په الله ایمان لري والیوم الاخر پر ورځ د اخرت واقام الصلاه ودریمونس وات الزکات ور کوي زکات ولم یخشى الا الله نویریږي مگر یوازې د الله نه پاسا قریب دا اولای کړي دا کسان نه یکونو من المهتدین دوی دې دلاره مندن کو نشي حدیث شریف کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا رايتم الرجل يتعاهد المسجد فابشروا له بالایمان تاسو سره ولید چې جمعه خدمت کوي تاسو د ایمان زیره ور کوي ولی لان الله تعالی یقول انما یامر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر جمعتون سوق آبادی چې الله او د آخرت پر ورځ چې چا ایمان نو تاسو د ایمان زیره ور کوي چې څوک د جمعه خدمت کوي خوش نصیب خلک اجالتم سقایت الحاج حجان ته دی بایل موږ حجان له وبور کو جمعه جوړو نو موږ ولی کافران دا وظیفه وی د دوی دا چې چلو چې دی ورکوټه ریاست قائم کړو حکومت دارالندوه د دوی دارالخلافه و دارالندوه دکی سوارلس وحدی وی سوارلس وزارتونه او دا سوارلس وزارتونه په لسو خاندانونو تقسیم و لسو خاندانونو لس کسان منتخب شیو د دې لس هر خاندان نه یو چا سره یو وزارت او بعضو سره پکې دوه وزارت یو وزارت د مذهبي امورو د دین لاندې شپږ وزارتونه مذهبي امورو کارونه چې کوم یو سقایه وا د حاجانو د وبو تنظیم د دې وزیر عباس رضی الله تعالی عنہ د بنو هاشم قبیله سره دا دیم عماره وا د آباده تنظیم دام د عباس رضی الله عنہ سره دا دوه د عباس رضی الله عنہ دیم رفاده د حاجانو مالی اعانت دا بنو نوفل قبیله سره حارث ابن عامر د دې وزیر دریم صدانه د کنجي انتظام در بنو عبدالدار سره عثمان ابن ابي طلحه پینزم ایثار د بوتانو په نوم استخاره او د هغې پیسې را جمع کېدل او نظرانې وغه دا بنو جمح سره ول صفوان سره وزیرو
شپږم اموال محجره د بوتانو د نظرانو انتظام دا بنو سهم قبیله سره حارث ابن قیس. دویم د عدالتي کارونو هم یو سرور وزارتونو، یو ندوه وه د مشورو ځای پارلیمنٹ هاوس دا بنو عبدالدار سره عثمان ابن طلحه د دې وزیرو. دویم مشوره دا د بنو اسد قبیله سره. دویم اشناق د وینو نه خونبها چې کم مالونه او څوک بچا قتل کو دیتونه به واخیستل او دا غي دا بنو تمیم تیم قبیله سره. ابو بکر رضی الله عنه د دې وزیرو. حکومت یعنی د دو کسانو په منځ کې فیصله کول دا د بنو حارث سره بنو سهم سره د حارث د دې وزیرو. دا لس وزارتونه شو. د جنگي امور دفاعي مسلور وزارتونه او د دفاعي خبرو. یو تبع عقاب ویلې جندب رچا سره قومي علم بردار دا بنو امیه قبیله سره او سفیان رضی الله عنه د دې وزیرو د معاویه رضی الله عنه پلار. دویم قبه پوجي چونای معسكر دا د بنو مخزوم سره خالد رضی الله عنه د دې وزیرو فوجي مشر. دریم سرلشکر د سورو مشر دا د بنو مخزوم قبیله سره دا وزارت هم خالد رضی الله عنه سره دوه ور سره. او سوارلسم سفارت بار نه به خلق راتل یا بار به سفیران لېږل در بنو عدی قبیله کې د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه سره. او د دوی د حکومت ځای دارالندوه وه او د دې بنیاد قصی ابن کلابی خیده. تاسې په دې پوه شئ نه دا سلسله چلېدله دوی کې دا غټې غټې عهدې د دوی سره د قریشو دا خاندانونه وکړه. نو دوی نبي علیه السلام چې دعوت ورکاو نو دوی خفه شو چې موږ نه حکومت ځي نو ځکه یې ورسره مقابله شوه. دا د جاهلیت د زمانې د نبی علیہ السلام نه وړاندې د حکومت هغه جوړښت او انتظامی ترتیب. الله وایي نو دوی به ویلې موږ خو اوبه ورکوو بیت الله جوړو نو موږ څنګه موږ سره جنګ کوي. اجعلتم سقایة الحاج آیا تاسو ګرځوئ خړوبول د حاجانو و عمارت المسجد الحرام آبادول د مسجد حرام کمن دا چا پشان آمن بالله چې ایمان راوړی په الله والیوم الاخر او په ورځ د آخرت وجاهد فی سبیل الله جهادونه کړي په لار د الله کې لا یستوون ندی برابر دا عند الله د الله پنس والله لا يهدي القوم الظالمین. الله هدایت نه کوي قوم ته چې ظالمان دي. الذين آمنوا کسان چې ایمان راوړی او هاجروا هجرت کړي او جاهدوا جهاد کړي په سبیل الله په لار د الله کې یا اموالهم په مالونو د دوی وان پوسیم په نفسونو د دوی اعظم درجتن لوی د جهاد د درجې نه عند الله د الله پنس اولئک دا کسان هم الفائزون دوی کامیاب دي. یبشرهم ربهم زیر ورکی دوی طرف د دوی به رحمت منو په مهربانۍ د طرفه او رضوان پر رضامندۍ و جناتن په جنتونو لهم چې با دوی د پاره پدې کې نعیم نعمتنا مقیم همیشه خالدین فیها همیشه به پدې کې ابدا تل تر تلا. ان الله عنده یقینا الله د سر اجر عظیم لوی اجر ده. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا من سیاباکم پلاران ستاسو و اخوانکم رون ستاسو اولیاء په دوستۍ ان استابل کبرا کچری دوی خوخ کړي کو پر په ایمان ومن يتولوا منكم غسوک چې دوستیو کې د دوی سره ستاسو نه په اولئک هم الظالمون دوی دي ظلم کوونکی. قل ورته وایا امکان اباکم کوي پلاران ستاسو او ابناکم بچی ستاسو او اخوانکم رون ستاسو وازواجکم خزستاسو وشیرتکم قبیله ستاسو و اموال اقترفتموها مالونه چې تاسو کسب کړی دي و تجارتونه تخشون کسادا چې تاسو ویریږئ د هغې د خرابولو
تاسو ویریږئ چې برانه خراب شي کساد ناچله بشي و مساکن او کورونه تر دونه چې تاسو پکې خوشاله یې کدا سیزونه حب الیکم خوخی تاسو ته من الله د الله د طرفا او رسولی د رسول الله د طرفا تاسو ته خوخی د الله نه او د رسول نه او جهاد فی سبیل الله او د جهاد نه خوخی په لار د الله وتربصوا د عذاب انتظار کوي اتا یاتی الله تر دې چراته کو کې الله بیا امر پامر د سره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کې قوم ته چې فاسقانی بشارت دنیوی ذکر کوي لقد نصرکم الله فتقی سره مدد کړه استاد الله تعالی په مواتن کثیره پڑے روزاینو کې و یوم حنین او یاد کا ورځ د حنین دا پر رمضان کې شوی د مکی فتح په کال عطا ابن عباس نه قول را نقل کړي مومنان پکې 14,000 شوال کې شوال پته مکی نه رستا الله اذا جبتکم کثرتکم پاو کې چې تعجب واچولې تاسو غنوالی تاسو نن منګه در کمای نه کمزوري کې ګډیریو فلم تغنیانکم دپنک تاسو نه کثرت تاسو شایع شه وضاقت علیکم الارض تنگ شو پتا سزمکا بیمار حبت په سبب د پراخوالی داغه ثم ولیتم بیا وګرځې د مدبرین چا کون عارضی شکست راغې ډیر وای خو شکست راغې امتحان وکړه ثم انزل الله بالله را ولګلا سکینته اطمینان ددا علی رسولی پر رسول ددا وعلى المؤمنین په مؤمنانو وانزل جنودا راویل گل اخکر لم تروا چتا سنلی دا غیلرا ملائکو لخکر وعذب الذين كفروا عذاب کړه کسان چې کفر کړه په قتل سره په اثر سره او سبي سره وذالک جزاء الکافرین او دا جزاء د کافرانو ثم يتوب الله من بعد ذلك بیا الله رجوع کوي پس د دین عالم یشا پاچا چې خوښي والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی نو بس تاسو چلو شو چې فتح او شو بیا اخره کې او کافران خدای ختم نبی علیہ السلام او مؤمنان ته ډیر غنیمتونه په لاس ورغلل نو نبی علیہ السلام مال پیو کنا نبی علیہ السلام ته اختیار او چې څنګه تقسیمای څه خلکو ایمان راوړل مولت بالقلوب او ته ډیر ډیر مالونه ورک چاله سلو خان چاله 200 چاله 300 1500 د غډانو رمي وربال مولت القلوب زلونه د ایمان نه ډک چې دا بادشاہ د څنګه ورک خلکو لنک دې معلومیږي چې دا پیغمبر دی دا سی ورکړه کوي سره شاته ګوري نه نه په خدای یقین دی پیغمبر انصار له پکې څور نکړه انصار نو دې د بازو پزړه کې رااله چې وګوره مکه پاته شو خپلوان او خپلوانو له سيزونه ورته مونږ ورسره دومره قربانای ورکړه مونږ له یې سمران دا ګیله ورسره را نبی علیہ السلام انصار ته ویل چې ټول یو ځای ته راغونډ شي چې بل څوک در سره نه ټول یو ځای ته راغونډ که خیمه لګېدلې د غټه وای بل څوک بهرنی څوک خو به نه وای نه صرف یو خورایه زمونږ دی که وای چې وی باسه وپې پاسو نبی علیہ السلام ورته نه ابن اخت القوم منهم خورایه د قوم د دې قوم سړی رازداری خیر دی یدی نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصار ته ویلي ک انصار کمه درې کی زیزب مکه طرف ته زما او بیا ورته وی اما تردون یذهب الناس بالشات والبعیر وتذهبون بالنبي الى رحالکم
تاسو دا نه د خوښه چې څوک ځان سره وخان بوځي څوک ګډان بوځي تاسو د الله نبی ځان سره مدینه منورې ته بوځئ بیا ورته وایي لولا الهجره لکنت امرا من الانصار که هجرت نه وی زه به د انصارو یو سړی وی نو انصارو د ډېرو خوشحالۍ نه وجړل او ورته چې د خدای پیغمبره مونږ هېڅ هم نه دي ویلي کم ناپویه نه که دا سوچ یا دا خبره شوي نو هغه به د هغه ذاتي رایې زمونږ دا خوښه ده چې د الله رسول مونږ سره لاړ شي نو الله رسول ورسره وفاداري وکړه که نه څنګه وفاداري وه تر قیامته پورې قبر هم مقل ته قایم شو نو الله وایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والاو انما المشرکون نجس یقینا مشرکان نجس دي فلید دي ذو نجسن فلا یقربوا المسجد الحرام ندی نزدیکی کی مسجد حرام تا بعد عام هذا پس د کال دینا وان خفتم عائلتن کچریتا سو د فقر نه ویریږي فسوف یغنیکم الله زرد چې بے پروا به کی تاسو الله تعالی من فزید فضل ددنا انشاء کده خدای خو خوش ان الله علیم الله په دې حکیم د حکمتونو والا قاتل الذین جنگ کیدای کسان سره لا یؤمنون بالله چې ایمان نه لري په الله ولا بالیوم الاخر نه په ورځ د آخرت ولا یحرمون نه حرام نه غنی ما غس حرم الله چې الله حرام کړی دی او رسول د الله رسول ولا يدينون عقیدن لري دین الحق د دین د اسلام ولا يدينون ولا يعتقدون دین الحق دین الاسلام من الذين دای کسان اوتل کتاب چې کتاب ورکړل شوی جنگ ور سره کوي حتا یوتل جزیه تر دې چې دوی جزیه ورکیان یادین د په سبب د لاس په سبب د غلبې تاسو هم صاغرون دوی ذلیلای یا جزیه ورکیان یادین په خپل لاس هم صاغرون دوی ذلیلای وقالت اليهود يهوديان وای عزير ابن الله عزير د خدای زوی دی دا اسباب د جنگ دي د دوی سره جنگ کوي ځکه عقیده خرابه ده وقالت النصارى وعيسایان المسيح ابن الله عیسی علیہ السلام د خدای زوی دی ذالک قولهم دا ویناګانی د دوی دی بیا فایم پخلو د دوی یدواهیون مشابه قول الذین د ویناګان دای کسان سره کفرو چې کفر کړه من قبل مخکی مشرکان هغه سوي هغه وی الملائکه بنات الله دا د دوی خبره دا غي پشان دي کنه قاتلهم الله خدای دې مړ کی دوی ان یوفکون کم زیت دوی ګرځول کیږي د حق نه اتخذو دوی نیولې دي احبارهم پیران د مولین د دوی او رهبان او معبدان د دوی ارباب په خدای توپ ما سوا د الله نه او المسیح ابن مریم او مسیح ابن مریم په خدای توپ نیولې وما امروا دوی ته مرنو شوی الا لیعبدوا الا واحد چې دی عبادت کی مگر د یو معبود لا اله نستبل معبود موجود الا مگر یو الله دی سبحانه پاکی دا الله لرا ما دا وسنا یشرکون چې دی ور سره شریکان جوړ کړي یریدونا دوی غواړي یتیو نور الله چې مړ کی رڼا دا الله تعالی بیا پایم پخلو د دوی ویا بالله والله انکار کوي الا یتم نور مگر دا چې پوره کوي برانا ولو کریال کافرون اگر کبد غنی دا کافران هو الذي الله غزاد ارسل رسوله چې لګره دی رسول بالهدى بالقران قران سره ودین الحق او حق دین سره یسیرو چې ښکارې کی غالب کی علی الدین کلی پټول دینونو علی الادیان کلی ولو کری المشرکون اگر که مشرکان دا بدغنی یا ایو الذین آمنوا ایمان والا ان کثیر من الاحبار یقینا ډیر د مولیانو او الرحمن د پیرانو عبادت گزارو لیاکلون خامخا خری اموال الناس مالون د خلقو بالباطل پناروا طریقې سره ويسدون خلق منکی ان سبیل الله د الله د لارنا خلق مالون په باطل خری تعویذونه ورته کوي چټي چټي فضل فضل پیسې ته صحیح تعویذات نه فضل فضل و یو طریقې سره خلکو پیسې او خره په بل طریقه او خره بدا کارونه دي شروع کړي يهوديانو مليانو یادای مختلفو طریقو سره
نو دا ګورئ ډېرې خطرناکې خبرې دي د هغوی صفتونه. والذین یکنزون الذهب، ها کسان چې را جمع کوي سره زر او سپین زر، ولا ينفقونها فی سبیل الله، نه لګوي په لاره د الله کې، فبشرهم بعذاب علیم، زیر ورکا په عذاب دردناک سره. حدیث کې دی کل ما ادیت زکات فلیس بکنزن، کم مال زکات دی چې ورکا هغه کنز نه دی، وما لم تؤدي زکاته فهو کنزن. یوم یحما، داسې ورځ ده چې ګرمولی بشي علیها په دې باندې، فی نار جهنم، په اور د جهنم کې. فتکوا بیا جباهم، داخل کیږي با په دې باندې مخونه د دوی، و جنوبهم، او طرفونه د دوی، و ظهورهم، شاګانې د دوی. یقال لهم، دوی ته به ویل کیږي هذا ما داغس دی کنستم لانفسکم، چې تاسو جمع کړیو ځانونو لرا. فذوقوا، پس وڅکئ ما کنتم تکنزون، هغه څه چې تاسو جمع کړي دي. ان عدت الشهور، یقینا شمیره د میاشتو، دا د قتال شپږمه وجه ده چې عدم حرمت د تحریمات الله، د خدای د میاشتو عزت نه کوي. ان عدت الشهور، یقینا شمیره د میاشتو، 12 شهرن، 12 میاشتې دي، په کتاب الله، د خدای په کتاب کې. یوم خلق السماوات، را دا ورځ نه چې اسمانونه پیدا کړي او ځمکې، من اربعة نورم، د دین څوارلس، څلور چې کوم دي د عزت دي. ذالک الدین القیم، دا دین دی برابر. فلا تظلموا، تاسې ظلم مکوئ، فینا په دې کې، انفسکم ځانونو سره. وقاتلوا المشرکین، او وجنئ مشرکان کا پتن ټول، کما یقاتلونکم، لکه څنګه چې جنگ کړی تاسو سره، کا پتن ټول پټولا. وعلموا، پوښی ان الله، یقینا الله، مع المتقین، سره د متقیانو نه دی. انما النسیء زیاده، دی به تاخیر کاو. ذوالقعده مثلا د عزت میاشت ده، دی به ویل ورکه د عزت به ربیع الاول ته نقل، په خپله خوښه به تاخیر کوو، دې کې به جنګ وکړو، دې بلې له به ورنقل. انما النسیء، یقینا تاخیر د حرمت د شهر الی شهرین، زیادتن پر کفر، دا زیادت دی په کفر کې. یضل به الذین، گمراه کول کیږي په دې کسان کفرو چې کفر کړی. یحلونه، روا کوي دا د عزت میاشت، عامن یو کال، و یحرمونه، حرامي عامن بل کال، بل کال بیا نه رسته کوي. ریواتیو دې دپاره چې پوره کی موافق شي عدت ما د شمیرې دا سره حرم الله، چې الله حرام کړي په یحلونه دوی حلال کړي. ما غس حرم الله، زوین لهم، خسته شوی دوی دپاره سو امر بد عملونه د دی. والله لا یهدی القوم الکافرین، الله هدایت نه کوي قوم ته چې کافران دي. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان والاو، ما لکم څه چل دی په تاسو، اذا قیل لکم انفروا، چې کله ویلی شي تاسو ته راوځئ فی سبیل الله، د الله لاره کې، ثاقلتم الی الارض، تاسو درانه شئ ځمکې ته. اردیتم، آیا تاسې خوشحاله بالحیات دنیا، په ژوند د دنیا، من الاخرت، په مقابله د آخرت کې. فما متاع الحیات الدنیا، پس نه دا پیدا د ژوند د دنیا، په آخرت، په مقابله د آخرت کې، الا قلیل، مگر لگا. قلیل څه معنی؟ مستحقر، لا یوبو به. الا تنفروا، کچری تاسو نه وځئ الی الحرب، یعذبکم عذابا الیما، خدای به تاسو ته عذاب درکړي، دردناک عذاب. ويستبدل قوما، الله بس تاسو په بدل کې دس یو قوم راولي، غیرکم، چې غیر به تاسو نه. ولا تضروه، تاسو به ضرر ونه رسوي، الله ته یادیت شي. والله علی کل شیء قدیر، الله پر چیز قدرت لري. الا تنصروا، کچری تاسو د مدد نه کوي، ان لا تنصروا فقد نصره الله، پتقی سره الله د مدد کړی دی. کله خدای مدد کړي. اذا خرجه الذين كفروا، چې کله ویستو دلاره کسانو چې کافران دي. ثانیس نه د دویم د دوو
اذ هما فی الغار چې کله دوی دواړه په غار کې او غار ثور کې اذ یقول لصاحبی باو کې چې د خپل مرګري ته ویل لا تحزن مغمجن کېږه ان الله معنا یقینا الله مونږ سره دی فانزل الله سکینته الله را نازل کړ اطمینان علیه پد باندې وایده مضبوطی کو بجنودین پد سلخ کرو لم تروها چې تاسو نه دی لري غیلرا وجعل کلمت الذین وی غرزل وینا دای کسانو چې کافران دي سپلا ټیټا وکلمت الله وینا د الله تعالی هی الاولیاء او چې تشاء الله غلبه والا د حکیم د حکمتونو دته اعتراض ده هغه فقط الا تنصروا الشر شو فقط نصر الله جزاء دا جزاء مرتب وي پس دلته ترتب نه صحیح کیږي ولی زکا فقط نصره الله دا خو واقع ده قبل الشرط کنه ماضی ده کرا الا تنصروا کچری تاسو غوست د مدد نه کوي فقط نصر کو خدای خدای مدد کړو مرتب خو نشو کنه جواب دار فقط نصره الله دا جزاء نه ده دا علت د جزای محذوف ده تقدیر د عبارت دا سي ده الا تنصروا فینصره الله کتا سوی مدد نه کوي خدای به مدد وکي فقط نصر الله دا دلیل دی د دې چې خدای به مدد وکي دا صاحب نه مراد ابوبکر صدیق دی وجن عالمان وای ابوبکر صدیق د صحابیت نه چې څوک انکار وکیا کافر شي ځکه قران سره ثابت دی دی غار ثور منظر ذکر کې غرونو غره کې غار دی غټ غار دی درې کسه پکې ځای دی پکې جبريل دا صدیق اکبر ډیر خپاو روانو کله به مخ کې کله رزق کله یو طرف او ته ویلې بیچې نه وای زه ویریږم چې دشمن راشي په تا به حمله وکړي زویم کله مخې طرف نه راشي او حمله وکړي نو غشه په ما ولګي ته به بچ مخ کې کله ویم چې شا طرف نه غشه راځي نو شاته سم چې په ما به ولګي خي طرف ته او ګس طرف ته هم دې ته مینا وای الله نبی ورته وای لا تحزن ان الله معنا خدای مونږ سره دی معنا کې چې ابو بکر ځان سره جمع کړه نسبت اتحادی وکړ انفروا زي خفافا وثقالا خفافا زوانان وثقالا سپینګری خفافا روح ثقالا بیماران خفافن سپک د وسلې نه بے وسلې وثقالن وسلې والا وجاهدوا جهادونو کوي باموالکم په مالونو تاسو وان پسکم په نفسونو تاسو په سبیل الله د الله لار کې ذالکم دا جهاد خیر لکم غرد تاسو ان کنتم تعلمون کچری تاسو پويږئ لو کان عردن قریبا کا فیدا لگوے وسقرف سفرن قاصدا اور درمیانہ سفر وے لتبوک مونږ بستا تابعداری کړی وے ولکن بعودت علیهم الشقه لیکن بعودت علیهم الشقه لو کان عردن قریبا کچره فائدہ د دنیا نږدې وے او سفر قاصدا درمیانہ وے لتبهو کا استاسو تابعداری به کړی وای ولکن بعودت علیهم الشقه لیکن لری شو په دی باندې مسافه شاقه الشقه المسافه الشاقه وسيحلفون بالله ذي قسمون خريب الله لو استطعنا کچری زمونږه طاقت ویل خرجنا ماکم یهلكون انفسهم ظننا هلاکی والله يعلم الله پویږي انهم لکاذبون چې دوی دروغ وای عف الله عن کلمازن تلم در پیغمبر شان دي بعض خلکو ته تبوک ته نبی علیہ السلام واته نو باغونه پاخو کروندې پخې وي څه خلک سس کېده بعض ته نبی علیہ السلام دې زه خیر تاسو ته اجازه ده الله دې خدای دې وبخول دې ورته اجازه کو زموږ شفقت تاسو محبت ته خیال دې د څه ورته نو لمازن تلم عف الله عنک ځکه اسنه چې عف الله وان کنه مخکې د نبی اسلام زړه ته درد ورسی ترغه پوری دا یو لحظه الله ورته وینا عف الله وان که خدای دی وب خلیما زن تلم ولې دی ورته اجازه کړ تاسو به خبره پوښی خدای دی وب خولې دی ورته اجازه کړې ده
افالله وانک الله دی افو کتانا لما زنت لهم ولتا اجازت کړی دی غیتا پرې دا نه ورته بدویل چې نه پیسا زایبا حتا یتبین لك الذين تر دې چې کار ستا تا کسان صدقو چې رښتیا ویلي دي په دا ورښتونی دي په داوی د ایمان کې وتعلم الکاذبین او تو پیژنې دروغجن لا استاذنک الذين اجازت نغواړي تا نه کسان یؤمنون بالله چې ایمان لري په الله او یوم الاخر په ورځ د آخرت ان یجاهدوا چې جهاد وکي بیا اموالهم په مالونو د دوی وان پوسیم په ځانونو د دوی والله علیم ان الله په دې بالمتقین په پرهیزګارانو انما استاذنک الذين یقینا اجازت غواړي تا نه کسان لا یؤمنون بالله چې ایمان نه لري په الله او یوم الاخر په ورځ د آخرت ورتابت قلوبهم په شک کې زړونه دی په هم پیرایبم دی په شک د دوی کې یترددون په داسې حال کې چې حیران دي ولو اراد الخروج کچری دوی اراده د وتلو کې وتلو کړي وي که وتلې نو عدو له عدتن تیارې به کړي دي د پارا ست تیارې او دنه سم مراد زحاک ابن عباس وی نیت ته مراد لادو دوی به تیار کړي وي له دې د پاره عدت نیت خو به کړي وي کړه دیم قول دا چې صلات مراد دا او مرکب ولکن کرے الله لیکن الله خوخ نه غني ان بعاسهم وتل دوی فثبتهم فكسلهم سستکړه دوی وقيل قدوم القائدين کې نه سره دناستونه لو خرجوا فيكم کچری وتلی په تاسو کې ما زادوکم نه به زیات کا او تاسو ته الا خبالا مگر فساد ولو زو خلالکم او کوشش د فساد به کوله پمن د تاسو کې یبغونکم الفتنه لټی تاسو کې فتنه وفيکم سمعون او په تاسو کې جاسوسان شته لهم د دی والله علیم بالظالمین الله په دې په ظالمانو لقد ابتغوا الفتنه من قبل وبتقي سره دوی لټون د فتنې کړه مخکې د دینا وقلبوا لك الامور اولي تا خبرې د خپل ځایونو حتا جال حق تر دې چې حق راغی وزار امر الله کار ش فیصله د الله هم کارون دوی بدګنون کیو ومنهم بعض د دینا من هغه دی یقول چې وای زلی ما ته اجازه وکا ولا فت تفتنی په فتنه کې ما چوا ځکه خزي زمونږه خوخي دي اسنه چې په فتنه کې ورسره ونشو د شي بهوده خبرې وي تا منافقینو الا ان فی الفتنه الا فی الفتنه دی خبردار په فتنه کې سغتو رو ورسي و ان جهنم اخنا جهنم لمحیطه بالکافرین یقینا جهنم لمحیطه خامخایه تکون کې ده بالکافرین په کافرانو ان تصب کا حسنتن کچری تاسو ته ورسیږي خوشحالي تسوهم غمجن کوي دوی لرا و ان تصب کا کتا ته ورسیږي مصیبت قد لو شکست یقولوا ای قد اخذنا امرنا پتقی سره مونږ نیولې وا فیصله زمونږه من قبل مخکې مونږ پویدو چې د شکی و یتولوا مخ ګرځي هم پرهین دوی خوشحالي به مصابک و سلامت چې تاسو زخمیان یو هغه روغ دی په دې ډېر خوشاله قل وتو آیا لن یصیبنا نرسی مونږ ته الا ما مگر هغه څه كتب الله ولنا چې خدای مقرر کړی دی مونږ لرا خدای چې سم مقرر کړی حق مونږ لرسي وعلى الله هو مولانا دا الله زمونږه مددگار دی وعلى الله خاص په الله يتوکل المؤمنون بر وسدیو کی ایمان لرونکي قل ورتوایا هل تربصون منا تاسو انتظار نه کوي زمونږه الا يدل حسنين مگر یو د دوه خوشي زونو یو خشه دغه ده غزیتوب دی او دیم شهادت هر یو چې تاسو وای مړ دي شي چې مړ شو غلا خشو شهیدان شو تاسو به خوشاله شئ چې مړ شو الله وینا مونږ انتظار نه کوو تاسو انتظار نه کوئ زمونږ باره کې مگر د دوه انجامونو دواړو باره کې چر یوي زمونږ پکې خیر ونحن نتربص بكم مونږ انتظار کوو تاسو باره کې ان یصيبکم الله چې ورسئ تاسو ته الله تعالی بعذاب من عند عذاب د طرف او بيدینا زمونږ په لاس فتربصوا انتظار کوئ نیماکم متربصون یقینا تاسو سره انتظار کوونکې قل ورته وایا انفقوا
مال ولګوي تاوان په خوشالۍ و کرها په زورا مکرهین که خو هم نیم د زړه نه ورې کوي لن يتقبل منکم قل ورتوایان په خو لګوي تاوان په خوشالۍ لګوي او کرها که په زور لګوي لن يتقبل منکم مرګز نه قبليږي تاسو نه لګوي قبليږي نه دای مطلب شي ان په خو کې امر بل انفاق نه دی تاسو که په کومه طریقه لګوي خدای نه قبل انکم یقینا تاسو کنتم یای قوم انداز قوم فاسقین چې خارج د خدای د طاعت نه وما منعهم سشي من کړي دي دوی ان تقبل منهم چې قبول کړي شي د دینا نفقاتم نفقید دوی الا مگر دا خبرانم کفروا بالله دې کو پر کړو په الله او برسول پر رسول د الله ولا یاتون الصلاه نرازمان زم پرستا الا مگر وهم کو سالا دوی سس پسی ولا ينفقون ومال نه لګي الا وهم کارون مگر دوی بدګړون کی فلا توجب کا تعجب کی دعا نه چیتا مال او مالونه تعجب کی دعا نه چیتا مالونه د دې ولا اولادهم او اولادونه د دوی انما يريد الله يقينا الله اراده لري ليعذبهم چې عذاب کی دوی بیا په دې باندې په حیات دنیا په ژوند د دنیا کی وتزهق انفسهم راو باسی نفسونه د دوی وتزهق انفسهم راو بوزي روحونه د دوی انفسهم اروا روحهم وهم پدا چال کې کافرون چې دوی به کفر کوونکی ويحلفون قسمون خري بالله بالله انهم لمنكم يقينا دوی تاسو ندي وما هم ندي دوی منکم تاسو د جماعتنا ولکنهم لیکن دوی قوم انداس او قوم دي يفرقون چې جدا کیږي حقنا لو یجدون ملجا کچرت دی پیدا کړي ملجا زید پناه مغارات آیا زیدنا رسول ولو دی بگزی دلوی جنجیتا وهم یجمعون وهم یسرون دی بجبتی کرے ومنهم باجد دی بدنچگنا من حرد یلمدکا کہ گنا لگئی پتا کہ صدقاتی پر تقسیم دا صدقوں کے چیسے تقسیم کیا ندربانی ایک لگئی فیبوتو منا جبری تقضی سور کریشی منها ددین رضی خوشالی وَإِلَّمْ يُؤْتَوْا مِنْ عَكَوَرْ نَكْرَتِ الَّذِينَ إِذَا هُمْ بَدْنَا يَسْخَطُونَ خَفَيْ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا كَثِيرًا خُشَالَ مَا فَعَلْتَا اللَّهُ تَعَالَى وَسُلِّي بِيْتَ اللَّهُ وَرَسُولُ پیغمبر دبی وقالوا دی وی حسبنا الله کافی دی الله مولا سيؤتينا الله زیادہ چمن کبلا کی اللہ تعالی من فضل بدل لنا ورسوله اور رسول الله إنا منغا إلى الله يلا نرى راغبون رجوع كون ديو رغبت كون ديو الله لا منغا